اطیع الله و اطیع الرسول، د الله منل او د الله د رسول منل دا دواړه اسلام اول اوامر دي. اور د دین تعبیر کیږي په قرآن او په حدیث سره، په قرآن او په سنت سره. اطیع الله و اطیع الرسول، د الله ومنه او د الله د پیغمبر ومنه. او د اطیع الرسول یعنی د حجیت حدیث موضوع دا الله سبحانه و تعالی په خپل په قرآن کې متعین کړی دا. نو څوک چې د حدیث منکر وي دا د قرآن منکر دی، او څنګه چې د منکر قرآن قطعی کافر دی دا سے منکر حدیث مکمل قطعی کافر دی. دو مصادر خصوص شو، اطیع الله د الله منل و اطیع الرسول او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منل. او چې څنګه د الله د قانون د قرآن نه مخ اړه کافر کیږي، دکه سي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قانون او د حدیث نه چې مخ اړه بیا هم کافر کیږي. او د قیامت د گمراه ډلو نه یو ډله به په ورځ د قیامت باندې دا ارمان کوي چې کاش مونږ د پیغمبر حدیث حجت ګرځولې وي. اور په ورځ د قیامت باندې به افسوس کوي او جړا به کوي، یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. هاي افسوس دې مونږ لرا، افسوس دې مونږ لرا. اطعنا الله چې د الله کتاب مو منلې وي، واطعنا الرسول اور د محمد مصطفی احادیث مو منلې وي. او کله کله به قرآن منلی وي په ظاهري دعوی سره، خو حدیث به نه وي منلی. نو د هغې منکرین او احادیثو انجام حشر او انجام محشر هم قرآن ذکر کړی دی چې دا منکرین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا به په ورځ د قیامت وی، یا لیتنا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش چې ما د پیغمبر علیہ السلام په لاره تک کړی وي. مع الله سبیلا نه وی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، چې د پیغمبر په لار روان شوی وي. نو نن به زه گمراه کن عقیده او د فرویزیت او د انکار حدیث په نوم جهنم ته نتلم. نو عرض داده چې دا به قیامت په ورځ باندې د احادیثو نه منکره طبقه دا به جړه او فریاد کوي رب ته، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. افسوس چې د قرآن سره سره مې د محمد مصطفی په احادیثو عمل کړی وي او لار مې مونته وي جنت طرف ته. اور دا خبره یاد ساتئ، قرآن کې الله مجمل خبره کړې ده، لیکن تفصیل د هغې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده. د هغې آسان نمونه الله قرآن کې فرمایي اقیم الصلاة منځو کا. خو منځ څو رکعاته وکړه، دا رکعتونه الله قرآن کې نه دي بیان کړي. سحر به څو رکعاته کوم دا الله په قرآن کې بیان کړي، دا د محمد رسول الله په احادیثو کې دي. سنت څو رکعاته وکم، فرض څو رکعاته وکم، نفل څو رکعاته وکم، دا مضمون الله په کتاب د قرآن کې نه دی بیان کړي، دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژبه بیان کړی دی. دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي چې اطیع الله او اطیع الرسول دا دواړه مستقل حجت دی. او کله کله منکرین د احادیث وای چیرې قرآن او سنت ویلي دي، قرآن او حدیث نه دی ویلي. نو قرآن او حدیث چې نه دی ویلي، نو ته چې 2 رکعاته فرض کې
نو ته چې ودرېږي بیا رکوع ته لاړ شي بیا سجدې ته لاړ شي بیا قاعده وکړي دا خو بې شکه خبره ده چې دا د رسول الله سنت طریقه ده خو دې رکوع دې سجده کې دې قیام او دې ولاړه کې چې ته کوم سبق وې دا سبق په سنت طریقې راغلی که د احادیثو په طریقه راغلی دی که صرف سنت دین شي او حدیث دین وینا نو په مانځه کې خو بیا صرف رکوع او سجده کوه هیڅ پکې مه وایه ځکه دا ویل خو د حدیثو په طریقه نقل دي د سنت په طریقه باندې خو صرف ولاړه او رکوع سجده نقل ده خو اطیع الله و اطیع الرسول معنی دا ده د الله ومنې نو اطیع الرسول د پیغمبر تابعداري وکړې په کولو کې هم د پیغمبر علیه السلام تابعداري نو په ویلو کې هم د پیغمبر علیه السلام تابعداري نو سنت او حدیث یو شی دی دې کې فرق کول هم د پرویزیت د لارو نه یو لار ده نو عرض دا دی چې الله سبحانه و تعالی مونږ تاسو مکلف کړي یو چې د الله د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیرو دی وجنا اطیع الله و اطیع الرسول د لاندې عطا رحمه الله علیه قول په اصول السنه لرد البدعه کې شیخ القرآن علیه الغفران رحمت الله علیه نقل کړی دی هغه وایي طاعت الله ورسوله طاعت الكتاب والسنه د الله د پیغمبر خبره منل او د الله د پیغمبر خبره منل او د الله خبره منل دا په قرآن او سنت باندې عمل دی